مختلفون فيه ده چې د صحابه کرامو په دور کې او د تابعینو تبع تابعینو زمانه کې اختلافي را روانه. باب اکل ما یو سړی داسې شی وخوري غیرت النار چې اور بدل کړی ده، اور په هغې کې تبدیلی راوستی ده. د دې په خوړلو باندې هل یوجب الوضوء ام لا، آیا اودس په ما مست النار و ما غیرت النار واجبیږي که نه؟ مولانا صاحب مبارک ترجمة الباب کې دوه مسلې، دوړه مسلې قابل غور دي. اوله مسله دا ده کم شی چې په اور باندې پوخ شي او متغیر شي. یا شیخ ګل ما ته وګوره، خدای دې د شیخ ګل بچی خکی، تاسو وایئ امین. عرض دا ده ته لاړې قصاب نه دې غوښه راوړه وموه او کور کې دې پخه کړه، تغییر پکې راغی که رانغی؟ خلک خو یومه نه خوري که نه، هغه پخوي بیا یې خوري، تغییر راغی. بینډۍ دې راوړې، کدو دې راوړې، په اور دې کېښوده، کټ دې کړ، ټماټر پیاز غوړي مسالې پوخ، تغییر راغی که رانغی؟ په اور دې پوخ که متغیر شو، د دې خوړل څنګه دي؟ دویمه دا ده چې آیا د اوښ غوښه چې پخه شي په اور، د هغې د خوړلو نه بعد په دې خوړونکي باندې اودس واجب ګرځي او که نه ګرځي؟ دواړه مسلې دلته را روانې. اول اختلاف په دوره د صحابه کرامو په اکل د ما مست النار، عام شیزونه حتی چې دا چای په اور پخیږي، دا ټول په دې کې شامل. د صحابه یوه ډله دا هغې وی چې او په دې باندې واجبېږي اکل د ما مست النار، او په اکل د لحم الابل باندې اودس واجبېږي. په دې ډلې صحابه کرامو کې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی، حضرت زید ابن ثابت افقہ الصحابہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیقہ طیبہ والطاہرہ، او حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، او حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. دے ټول رایه دا چې په عقل د ما غیرت النار مست النار باندې اودس واجبي، چې په اور بدل شي، پوخ شي، وخوړلی شي، اودس واجب کته اودس ویم اودس بکې. کله چې امام طحاوی په خپل مبارک کتاب کې د دې صحابه قول نقل کوي، او په دور ثانی کې بیا د احمد بن حنبل، اسحاق ابن راهوی، حسن بصری، عمر بن عبدالعزیز د دوی قول نقل کوي. دویم وایي چې په عقل د ما مست النار ما غیرت النار که اودس وی ماتیږي او تا باندې اودس واجبي. کله چې د صحابه او د حسن بصری او د عمر بن عبدالعزیز او د احمد بن حنبل رحمهم الله مذهب را نقل کوي، امام طحاوی طالبانو ته خبره ډېر اسانوي، وی فذهب قوم. نو همیشه به یاد ساتئ چې دلته به دې باب کې د قوم نه مراد د صحابه او هغه ډلې چې دا ما درته نومونه واخیست، په شمول د دوو ازواج مطهرات امهات المؤمنین، او بیا لاندې چې کوم کسان مې درته ذکر، تابعین تبع تابعین، او چې کوم کسان وایي
چې په عقل د ما مست النار غیرت النار باندې یو دس نه ماتي. مولانا صاحب ته بلک د خبره تلک سوچ کوي ښه سوچ وکاو کنه زین الله سوچ وکاو. اوله دار خلفای اربعه څلور لوی خلیفګان د اسلام هغوی وایي چې په عقل د ما غیرت النار و مست النار کې بیل وي او که سبزي دی او که څه دي بس نه ماتي. هلکه تاسو قاعده اورېدله چې د صحابه و یوه ډله یو طرف ته او بل طرف ته خلفای اربعی ته به هغه قول باندې عمل کوي چې کم د خلفای اربعو نه نقل. په خلفای اربعو کې بیا که شیخین کریمین مبارکین حضرت سیدنا ابو بکر حضرت سیدنا عمر یو سیٹ تدی باقی دا ختنین مبارکین محترمین حضرت عثمان ذوالنورین او فاتح خیبر علی شیر خدا بل طرف تی بیا به د شیخینو قول راول. مولانا اسماعیل صاحب که په شیخینو مبارکینو کې ابو بکر صدیق یو طرف ته ده عمر فاروق بل طرف ته ده بیا به د ابو بکر قول ته راول. دا مې مخکې نه ستاسو په ذهن کې دا خبره واچوه. خلفای راشدین دی وایي چې نه ماتېږي په عقل د ما مست النار باندې. عبدالله ابن عباس ترجمان القرآن وایي چې نه ماتېږي. جابر بن عبدالله وایي نه ماتېږي. حضرت ام سلمه وایي نه ماتېږي. ابو سعید خدری وایي نه ماتېږي. بلکې لنډ براشو قاطع اکثریت د صحابه په دې د 14 نه ماتېږي. او لاندې به بیا ورپسې راشو امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی جمهور فقها و محدثین د دې قائل دي چې نه ماتي. فذهب قوم کې به د اول قائلین دلائل ذکر کوي. امام طحاوی کمال کوي په اتلس سندونو باندې د و صحابه کرامو نه روایت نقل کوي چې هغه دلالت کوي چې په عقل د ما مست النار غیرت النار باندې او درس واجبي. بیا کله چې د دې دلایل ختم بیا وخالفهم فی ذلک اخرون د جمهور مذهبات ذکر کی چې نه ماتي. بیا به د صحابه فتوی راوړي بیا به د صحابه عمل راوړي بیا به د ما اقام دنی اول الامرین ذکر کی بیا به آخر الامرین ذکر کی بیا به تاسو وایي چې اول ماته ده هغه اوس منسوخ شوی ده. د جابر او د ابن عباس روایتونه ناسخ آخر الامرین ده او انما یؤخذ بالاخر فالاخر. او یو مسله بل منځ کې یاد ساتئ چې او د عرفي د شرعي نه ده یا شرعي او د خو اولیاء لپاره پیرانو صاحبانو لپاره اسماعیل صاحب واوره او مولانا عزیز الرحمن پیر صاحب واوره تاسو چې وخه خوړله نو تاسو کاوده سیم او دس کوي او دا بل پیر صاحب تشریف راوړه تم وخه خوري اولیاء لپاره علماء لپاره صلحاء لپاره خواص لپاره دا حکم ده. څه پته لګي عزیز الرحمن پیر صاحب او اسماعیل پیر صاحب یو ځای ناست دي او ما ورته ویډیو کې وکړه چې غوښې خوري او ډېر یو خوري وروستو ډکې ووهي. ممکن چې د ډکې سره د دې ورۍ نه څه وینه څه هر شی راوځي نو چونکې دا خواص دي دوی به دا کوشش کوي چې اودس دې وکړي په عوام الناس باندې. هغه مسله به ان شاء الله لږ وروسته بیا راوړو. وبه قال حدثنا ابن ابي داود واحمد بن داود قال حدثنا ابو عمر الحوزي قال حدثنا حمام عن مطر الوراقي قال قلت عمن اخذ الحسن الوجوه مما غيرت النار قال اخذه الحسن عن انس واخذه انس عن ابي طلحه واخذه ابو طلحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
و صحابه دی دغه روایتونه برازي ابو طلحه پاو کې شامل ده چې هغه نقض ویله. وبه قال حدثنا روح بن الفضل قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري قال حدثني ابي عن ابيه وهو محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن ابي طلحه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اكل ثور اقط یو څو ټوکړي د پنیر یو خوري هغه پور پخې به او د سوکل قال عمرو والثور ثور القطع ټوکړي هغه پنیر سره په 40 ټوکړه کې چا خوړه دی کنه بیا خوري هغه وو الکه چې د دوی نوم خلم عزیز الرحمن صاحب اصل کې ز دا تدبیر احترام په نسبت د شیخ صاحب رحمت الله علیه برخورداران دي دای سره زموږ شیخ صاحب سره مين ډېر او هغه بنیاد کله د دې تذکرہ وکمل. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عبد الملك بن ابي بكر عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تغزوا مما غيرت النار. وبه قال حدثنا ابن ابي داود وفهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب فاتلس سندون بيدر پورا کوي د و صحابه او روایت. وبه قال حدثنا نصر بن مرزوق وابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب فذكر مثله باسناده. وبه قال حدثنا فهد وابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال اخبرني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان انه سال عروة بن زبير عن ذلك فقال عروة سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا سفيان بن سعيد بن المغيرة اخبره انه دخل على ام حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعته بسبيل هغه وینځه توې ستوان ورته راوړ هغه وګو کې ورته واچو شربت کړو ویس کله ثم قالت يا ابن اخي تودى وی وراره پات او 10 وکاغه ول ما په او 10 ماته نه رکړې نو ولي او 10 وکم وی نبی پاک وی چې توزو مما مسد النار او دا په ور باندې پخېږي نو ما ونه چې په بیان اغم دې قائل دي چې په عقل د ما مسد النار باندې او 10. وبه قال حدثنا ربيع الجيزي وقال حدثنا اسحاق بن بكر بن مضر قال حدثنا ابي عن جعفر بن ربيعه عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن ابي سلمة عن ابي سفيان بن سعيد اخنسي عن ام حبيبة رضي الله عنها مثله غير انه قال يا ابن يا زما خورا او دسوګه کنه تاسو توان شربت ونسته وی ولی ما خو دسته او دس ماته منره ویل دا خو تا د ستوان وسکل کنه بچل په دې ځای ودرېګا نن دې شارټ کټ او بیا به ان شاء الله زده پر خالد ورځ نه د عبارت یو بل طریقه خیمه هغه چې مونږ کله درې میاشتې